محترم مسلمانانو خویندورونو د اختر نه مخکې تاسو دا وظیفه لازمه وکړئ. الله پاک به ستاسو ژوند دا بدل کړي. الله پاک به ستاسو تقدیر دا بدل کړي. الله پاک به ستاسو باره کې داسې ناشنا دومره عظیم شانه بهترینه فیصله وکړي چې ستاسو عقل و محترمو دغه فیصلو ته حیران شي. دومره ناشنا او دومره عجیبه وظیفه ده. دا ساتئ محترم مسلمانانو، ناممکن حالات دی پتا باندې او سمیږي نه. انشاءالله العزیز دا وظیفه وکړئ. الله پاک به دغه ناممکن حالات دا په تاسو باندې سم کړي. څومره ناممکن مشکلات دي، ستا ذهن و دماغ دا و چې دا نه پوره کېږي. الله پاک وایي دا کېږي، ولې نه کېږي؟ خو شرط پکې دا دی چې ته لږ ما ته رانږدې شه، ما نه وغواړه چې تعالی در کوم دله. نو چې کله موږ د اختر نه مخکې دا وظیفه وکړه نو ناممکن حاجات به هم پوره کېږي، ممکن به هم پوره کېږي. دغه رنګې د کاروبار مسله به دې حل کېږي، رزق به دې سیوا کېږي، ورسره قرضونه به دې ختمېږي. دومره سپیشل دومره عظیم شانه وظیفه ده محترم. دومره قیمتي ورځ شپې شروع دي چې په دې کې مونږه خپل رب ته ورنږدې شو، وظایف کو، نوافل کو، د قرآن تلاوت کو. زمونږ او ستاسو بیړه د انشاءالله العزیز دا وپاري. او که چېرته دا مونږ نه کړل او ورنږدې نه شو، نو بیا به زمونږ بیړه پاره مطلب ختم دی. کوشش وکړئ په خپله هم دا وظیفه وکړئ، ملګرو سره هم شیر کړئ. او په دې کې یو مونځ تاسو ته هم غیر صلات تسمیه ویل کېږي او ډېر ناشنا مونځ دی چې دې وکړو بیا تماشه کوه چې ژوند او حالات څنګه بدلېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډېر زیات بخښونکي او د ډېر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. زما د اسلام ډېرو زیاتو خوږو درنو مسلمانانو خویندورونو، نن چې کومه وظیفه ده انتهایی مجرب، انتهایی ازموده وظیفه ده او د ژوند او د تقدیر د بدلېدو وظیفه ده. الله پاک به زموږ ستاسو تقدیرونه محترمه دا بدل کړي دې وظیفې په برکت باندې چې څومره هم د الله پاک له موږ غوښتنه سیوا کوو، څومره موږ الله پاک له ذکر کوو، څومره موږ الله پاک ته ورنږدې کېږو، دومره به زموږ ژوند خود به خود دا بدلېږي. چې کله څومره یو سړی داسې وي چې په دنیا کې چا سره تعلق ښه وي، نو هغه هر چا ته ویلی شي پلانکي سره مې تعلق شته دی، بېغمه شه، که ستا هم څه کار وي ما ته وایه. نو دې ځای کې الله پاک سره تعلق مونږ صحیح ساز کړو. نو چې کله زموږ تعلق الله پاک سره ساز شو، نو چې څه مونږ غواړو هغه به کېږي انشاءالله. ځکه چې کله جنتیان جنت ته ورشي، نو الله پاک ورته وایي چې دلته کې تاسو مونځونه مه کوئ، بس چې څه دې په زړه کې راځي هغه کوه. الله پاک نیک بندګانو ته ګوره، دنیا مخلوقات ورځي، یو څوک یې 2 رکعته وکړه، بل څوک یې ولي نیکان دي. نیک ختم سازیدای شي، بس ګناهونه پرېږده، د ګناه نه توبه وباسه. او فرمایي نبي کریم علیه السلام چې په رمضان کې هم چاته بخښنه ونه شوله، انسان د الله پاک هلاک کړي. نو موږ به لومبی کوشش کوو چې موږ ته الله پاک بخښنه وکړي. موږ به زور لګو، دومره زور به لګو، هغې به 3 ورځې پاتې وي، دومره زور به لګو چې الله پاکه موږ ته بخښنه وکړه. څومره زموږ ګناه ده، د هغې نه زه توبه وباسم، نه کوم ګناه، توبه وباسم صدق سره، بیا به نه کوم، بیا به نه کېږي. لومبۍ خبره توبه ویستل. دویمه دا چې موږ د قرآن مجید تلاوت کوو، په دې باندې موږ الله پاک ته ورنږدې کېږو، الله پاک ته موږ ورنږدې کېږو. څومره چې محترمو د سجدو حالتونه دي، په سجده کې الله پاک ته انسان ډېر زیات نږدې، ډېر زیات ته نږدې. نو چې کله څومره چې موږ نوافل کوو، الله پاک ته ورنږدې یو. 3 خبره شولې. او بل دا چې بیګانۍ کومه شپه ده، په دې کې محترمو شب قدر دی، نو په دې کې موږ بندګي وکړو. نو که پکې بندګي هم وکړو او پکې راغلی، نو ډېر زیات ناشنا ثوابونه به موږ ته میلاو شي. او کوس د حاجت دي، مشکل دي، صحیح دا ټول الله پاک ته ووایه، انشاءالله پوره کېږي به.
نن چې کوم وظیفه نو په دغه غرض باندې ده مشکلات لري خو ناممکن دي زړه د وی نه کیږي الله وی کیږي الله د پوره جهان مانو غواړي چې سره نه غواړي ار څوک بیل بیل څوک غواړي ار چاله ورکول شم نو الله پاک په خزانو کې کمه د ناراضي او سوچ بته لر کې چې وظیفه کم کار باندې کې کار به ضرور کوي موږ خپل ځان برابرو او چې کله موږ برابر شو نو زمونږ به ذکرم کار کوي زمونږ وظیفم کار کوي زمونږ به از خبرم کار کوي دغه رنګي زمونږ به منظم کار کوي موږ د قران نو مجید تلاوت نه بعد چې اسم صحابه کو الله پاک پورا کوي ولی الله پاک سره تعلق ساتي نو د وظیفې ترتیب او طریقه کار به داسې وي چې کوم زمونږ نن وظیفه د غیر صلات تسمیه ویل کیږي تسمیه ویل کیږي بسم الله الرحمن الرحیم تا او صلات ویل کیږي مانځه تا موږ باندې څو کله 2 رکعات نفل نیت به اتړو نیت کوم د زړه اخلاص 2 رکعات نفل مزرا کوم پر ازروا پر آزاد هده خاص خدای تعالی را محمد کعبه شریف پلور کو الله اکبر سبحان ربی اعوذ بالله بسم الله بیا دغه نه بعد سوره فاتحه به وی سوره فاتحه به وی نو چې کله ته فارغ شوې د سوره فاتحه نه نو پدیزي کې به ته پدیزي کې به ته یو سلوه پیری با بسم الله الرحمن الرحیم وی بیا دغه نه بعد سوره الاخلاص وی رکعات برابر کی بیا چې کله دیم رکعات پاسه دی بسم الله وی اعوذ بالله او دغه رنګي سوره فاتحه او جکله سوره فاتحه ختم شولا د سوره اخلاص د مخ کې با یو سلوه پیری بسم الله وی بیا دغه نه بعد ته سوره اخلاص وی او بیا دغه نه بعد محترمه ته رکعت برابر کې استاب د رکعت پوره شي بیا دغه نه بعد ته بسم الله الرحمن الرحیم 786 پیری وی 786 پیری وسوا او شپږه پیری با دا بسم الله الرحمن الرحیم دا وی خدا هزا کې بکینه چې بالکل ځان نه مخکې رسته بس یویش پیری درود شریف وی او چې ویلې درود شریف دغه نه بعد ته ذکر دمو کو بیا به دعا وکي او ستاب ټول زور ټول د وظیفې زور به دعا نه واسي الله پاک چې مانو غواړه رب ته قران کې چې مانو غواړه تا نه غواړم زما دا مسله ده ماته حل کړه او حدیث کې امدا سره غلي اجا سم مسلې او غره بل چر پر هغه د مسلې دعا وکړي چې الله پاک د پلان کې دا مسله حل کړي ربل چان سم مسله ده او سم دا مسله ده دغه دعا بل چاته کې الله پاک د پلان کې دا حاجت پوره کړي بل نیم پوره کړي رسونه بهتره خبره ده هغه چر پر دعا قبليږي چې کوم څه صفه کېشته نه وته ته لګي دواګانې کې وته دعا ماتم کوي څومره کسان دا وظیفه کوي ذکر کوي او ویتم دواګانې کوي ان شاء الله عزیز هم تاسو بیاړه هم ضرور ورکی الله پاک مو ان شاء الله آباد ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته